المفقود بأهله وماله. معلوم شو؟ كان ورشو كان باب دے په بیان د حکم د مفقود په بار د اهل دي او په بار د مال دي. بس دا چې چافي قویلی باغی ته دې مسلې خوې علم وی تاسو ټول د خیر سره پیتیانی ہے خوش کنه تاسو ولې خالصه داته کې کار نه من یرید الله به خیر یفقهه فی الدین. خدای بندگانو په قران پوهیږي، په حدیثو پوهیږي، په فقه پوهیږي، په اصول پوهیږي، په صرف پوهیږي، په نحو پوهیږي، په منطق پوهیږي، په فلسفه پوهیږي. اگر چې د هر فن رومي کتاب باندې پوهیږي نو فقات کې درې نوم نه فقات بس څه شی دی سخکری څه شکر نه واسه خاجي ولی پیر سے ودی خان دي سوځ فقط توخای کنه. نو اوس د فقه مسله دا ده چې یو سړی صف قتال کی یا په سفر کی یا داسې چرته روک شو الله خطا شو په خوا به موږ صف قتال وي. اوس د صف قتال ضرورت نشته عبد الوارث اوس سړی اوچت شي کیا پته نه لګي. لکه مثال په تاسو مولانا فضل حق سے کہ ژوندین الله دې صحت کامل ورکړي چې مړي الله دې مغفرت ته امر وکړي. خو مونږ چې چانه تاسو کوو نو ژوندې نه او چې بیا چانه تاسو کوي نو پلان کیږي چې زومن او الکمون نو کتلې. بهرحال مختلف روایت دي. اوس دغه یو سره مفقود دي چې هغه د حیات او د موت پته نه لګي. نو دغه مال دې رستو د خزه د آل دې دغه سو حکم دی. آیا دا په دغه خاون په نکاح کې زړیږي او یا چې کوم دی دا به څه زمانه بعد ځان له بل خاون ګوري. ګوره مليان ګوره دا ګرانه مسله ده. اغناف په نسبانه خو زبردست توي مخلک گنجائش بالکل نشته. اغناف مسلک دا ده چې اوسره غایب شو د کورا او د مرګ او د ژوند پته نشته. نو سل کاله به دا خزه بل واده نه کوي. زه سل کاله پس بیا واده بیا پکې څه پاتې احمد بعضی وی چې حتی یمضی اقرانه دغه امزول ته وګور چې دغه امزول ختم شي جو بس بیا کې بل واده کې نو کول شي بیا صفات شو. بعضی وی چې ترمذی کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې عمر امتی ما بین 60 و 70 و 80 او یو کال پر بل واده نشي کوله. نو شبیر احمد عثماني سے نو سو پادش نو حاصل دا چې څو کې ما به هدايت ولولا نو ما به طالبان ته چې د امام ابو حنیفه سے په مسلک باندې داخله د سر د بل خاون تصور نشي کولای. بس دا زما نقطه وا تصور ولې چې بیا کال پورې بواده نه کې روسو پکې پاتې سي دي. تراته شبیر احمد کې د اتیاو کال خدای تاسو ملایي ته وایو کې ملایي کی درد نه ها لكل لاقط ساقط لكل ساقط لاقط الى اخر پوښ په دی باندې ها په دې سلسله کې ګوره علما کرام د امام اوزاعی مسلک دار توجه کوا چې سلور کالو پر بداخذ انتظار کوي چې سلور کالو کې حیات او موت پتو لګي دا نو فبها والا مطاب آزادی او مال به میراث کې تفصیل. امام مالک رحم الله مسلکم دقه خلق و تحقیق ته. امام مالک رحمت الله علیه فرمای چې سلور کالا خو بشرطی کې چې دا خدا داوا پیش کی د قاضی عدالت کې احمد قاضی خضراله او قاضی په عدالت کې داوا پیش کړ چې ما خاون دا 1 جنوری نه غائب دی او د مرګ د جون پته نه لګي. نو قاضی سے بولتے چې سلور کاله به تصور چې سلور کال تیر شو نو دا خدو بیا لار شي قاضي صاحب څخه چې قاضي صاحب دغه د خاوند خود زما د خاوند خود مرګ جون پته نه لګیدا او ما ته چا دغه ذکر نه کی چې اس پته نشته دی ښا نو قاضي صاحب فیصله وکي یا پنچایت لکه د کلی مشران دا فیصله وکي خاندانی خلک نو دی وخت کې با فرض کړی شي چې خاوند مړ دی نو سلور میاشتې لسره دی دی فیصله رسو به د عدت متوفا تیر کی او داغه نه پس کې دا ځان د نکاح کې نه کولی شي.
او دا مسلک د امام مالک رحم الله دی لیکن زمون فقها لیکي چې اوس دې زمانہ کې لکه مفتابی قول د امام مالک سے وی دی معلومه چې کله کله چې خپل مسلک پریږي دی په بل مسلک باندې عمل وکي او احمد شرط په کې دای چې خواهشات نصیب کی ني بیا جایز چلو وقال ابن مسعود اذا قتل في الصف عند القتال تربص امراته سنه واشترى ابن مسعود جاريه والتمس صاحبها سنه فلم يجد بس قال ابن المسيب اذا فقد في الصف عند القتال کہ یو سړی نامعلوم شو رک کړي شو په صف د قتال کې جنگ کې نو سبقو وای تربص امراته سنه انتظار بکی خزه د دې سړی یو کال بس ته یو کال نه پس بیا دا فتوا د ابن مسیب شو او په دې باندې تایید کې وشترا ابن مسعود جاریتن عبد الله بن مسعود په بازار د منډای کې دیو سړی نه جاریه واغستا چې جاریه واغستا مثلا د 0 روپو شو الکه چې ویورګه چولې کو چې لګول مثلا لا راغزي نو بای پتهونه لګیدا بای ګډ ورش راځ کې دا سکی بای ګډ ورش چا اوچت ک چا مړ ک سشو نشته نو ولتمس صاحبها سنتن توجه کا امام ابن مسعود دی ویزی مالک تلاش کو تر یو کال پوری نو فلم یجد ملا ورتنش وفقدا رکرش نو فاخذا شروع شو ابن مسعود یوت الدراهم والدرهمین د دې جنې د قیمت د مبيع قیمت لکه 0 روپیو نغینه به کله د وس مطابق 1 روپیا ورکولا کله به 2 روپیا ورکول خیراتی وقال اور ابن مسعود بوي اللهم عن فلان خدای دا خیرات د فلان کی سړی نه ده فان اوتیا یو معنا کچره اگر راويسته شو یو یا فان ابا بلنوسا کی اگر هغه او د خیرات نه انکار وکړ نو اوتیا نه فین ابا درم دا چې فین اتا کچره اگر هغه او اغي انکار وکړ نو فلیا د دې پیسو ثواب زما وعلي او دا تاوان د کول پما وقال ابن مسعود هكذا ففلوا باللقطه او دغه څه حکم د لقطې دی بس مسلمان پوښوي لا نه پوښتنه اے لکه دا عبد الجلیل دی او دې ته لقطه ملاو شو لکه ویزه مثال په تور سره او دغه ویزه 500 روپے قیمت حکم دا چې دغه به اعلانونه کوي کنه او کې بس ته اعلان ورته ملاو نشي نو کې دې غریب هم دې استعمال کوم خیر او کې دې امیرو پکار صدقه چې غریب ته دی حواله او چنینو دغه قیمت به د خیراتی ورکی له مالک طرف نه کې مالک راغی ورته چې ټیک د خیرات کړي بس ټیک د خیرات دی شو او کې هغه چې نه مال خدما شی راکا نو ته هغه ته هغه شی واپس کی او هغه ثوابونه مستاشي دا د ابن مسعود سے فتوا وا او دا د لقیط خبر مشوا وقال ابن عباس نه فیصله ابن عباس دقه شو لکه ابن مسعود سے سوا وقال الزوري في الاسير امام زوري رحم الله لیکل دی په بار د قیدی یالو مکانه چې دغه پته لګي لکه یو سره قیدی دی او تا ته پته پاکستان په یو جیل کې دی او علم دې چې واقعي قید کې دی مړ نه دی لا تزوج امراته دې قذب بالخاون نکی ولا يقسم ماله او مال به نه وشل کی ٹھیک شو اوس یو قیدی دی غیبن په پاسه اډر شوی دی یا سزا عمرې سزا ده لکه سبا ده اوس پته خدای چې د خزي خاون خو ژوندې خو عمرې سزا ده دا بل واده نشي کوله فاذا قطع خبره ها کې چر دازه کی چې خبر منقطع شو یعنی په زمانہ پته یې نشته ده سنت المفقود په دې به مجاری کو طریقہ جاری کړی شي د مفقود کم امام زوری قول سلور کاله ده سنت المفقود سلور کاله شو د امام زوری قول باندې خبره کو کنه ها او دا قول د امام مالکم ده جی دا حدیث تامخ کې ویل کتاب العلم کې ذا شابه عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المبعث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن زوالة الغنم فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او لذئب وسئل عن زوالة الابل فغضب واحمرت وجنتاه فقال ما لك ولها دا غصه ولې شو
نه وسول شو ځکه دا سوال غیر مناسب ځکه چې د اوخ باندې د زوالی اطلاق نه کیږي. چلو معها حذاء وسقاء تشرب الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها وسئل عن اللقطة فقال أعرف وكاءها مزد دي وإفاسا بطوة دي وعرف حسنة فإن جاء من يعرفها وإلا فقلتها بمالك نخبل ما سره ګډ وډ کا او دې روایت نه معلوم شو چې مال سره ګډ وډ کا. بعض علماء چې بس اشاره تملیک ته شو لګي داود ظاهری وي مګو فقلت بمالک بے وجوب زمان خپل ما سره ګډ کا سره د وجوب زمان نه چې زمان تاوان ورکه کې مالک ملاو شي. جی قال سفيان فلقيت ربيعة بن ابي عبد الرحمن قال سفيان ولم احفظ عنه شيئا غير هذا فقلت ارايت حديث يزيد مولى المنبعث في امر الضاله وهو عن زيد بن خالد قال نعم قال يحيى ويقول ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن يزيد بن خالد قال سفيان فلقيت ربيعة فقلت له ربيعة سره ملاو شو دا خبره نوکړه ناغي د دې هیڅ انکار نه کوي. الحديث قد مر ان شاء الله قد قرر. چلو باب قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الى قوله فمن لم يستطيع فيطعم 60 مسكينا. ګوره دلته کې باب بلا عنوان دی په کتابو کې لیکي چې باب الزهار دی او مسأله هم د سورته حشر د زهار مسأله ده او زهار ویل کېږي ستا تشبیه المنکوحه بالمحرمات الابدیه. دا قید بلګی ها محرمات الابدیه لکه یو سره خدای ته چې انت علی مثل امي مثل اختي مثل بنتي وغيرها او په دې کې د طلاق نیت نی کړی نو دا بیا په زهار حمل کیږي. دا یمین شو بزهار باندې. د دې حکم شرعي دا دی چې دا مظاهر چې کوم دی د مظاهری خدای سره تر هغه پورې صحبت نشي کولای سو بجې کفاره نی ادا کړي اور کفاره چې کومه ده نو 60 مسکینانو ته 2 ټیمه روټای ده او یا 2 میاشتې مسلسل روزي ساتل دي او غلام خوشته نه دی وخت چې ته آزاد کی. بیا دا مظاهره چې کومه ده د هر خاوند او د خځې په منځ کې ده یا فقط د احرار په منځ کې ده. د بعض علما لکه روایت براشي چې عام ده لیکن قول مختار عند الاحناف والشوافعي هغه دا چې دا مظاهره یې زهار حکم فقط بین الحرائر دی لکه چې قران کې من نسائهم راځي الذين يظاهرون من نسائهم امراد نسائهم نه حرائر دي. اما الاماء دایته نسانی شویلې لہذا داوا بین الاحرار يسالميږي. جی اسماعيل حدثني مالك انه سأل ابن شهاب عن الظهار العبد فقال نحو ظهار الحر. یعنی ابن شهاب زوري نه چې تاسو کو بعد زهار د غلام فقال نحو ظهار الحر معنا دیم دقه سدي لکه زهار الحر یو عبد د خپل ویزنه لکه خپل خزنه زهار وکړه نو دې لپاره 2 میاشتې روزي دي. همه کې خود خبر شیخ وي چې روټه ده آزادو په خپل غلام دی عزیز بل بسا دی. جی وقال مالك وصيام العبد شهرين وقال امام مالک چې روزي بساتی بس غلام 2 میاشتې نور پکې نشته. قال حسن زهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء. حسن بصری وی چې زهار د حر سړي او د حر سره او د عبد د امیر سره برابر خبره ده لیکن دا قول فقط حسن بصری دی. ٹھیک شو دے تابعی دے دې په مقابله کې اکرمه قول هغه زمونږ دی هم قال اکرمه ان ظاهر من امتی کې اوسره زهار کې د خپل وینځنا فليس بشيء انه دا زهار اسنه دی ولی انما الزهار من النساء ان زهار کېږي د نساءونه امراد د نساءونه حرائر دي او ځکه چې وینځ ته نساء نه وي هغه ته اموي فقط او دا مسلک د امام ابو حنیفه او د امام شافعی علیہ رحمت ته. بس اوس وفل عربیه ته طریقه خې نحوی تدبیر دغه کې ګوره یو مسله د داوود ظاهری وای. داوود ظاهری وای چې زهار حکم علی چې مظاهر دو ځله زهار وکي اګه یو ځل وای انت علی مسلمی بیا دوباره نو دې به مظاهر نه وي انت علی مسلمی بیا وای انت علی مسلمی انت علی مسلو اختی وغیرہ چې دو ځله نی ویلي نو زهار نه کیږي ولی قرآن وی چې ثم څنګه دی مولوی صاحب آیات مبارک ځکه قرآن وی لما قالو لما
ثم يعودون لما قالوا نو معنی چې بیا دوی عود وکي دغه وینا ته چې دوی ویلې ده دوی په ظاهر لاړ يعودون لما قالوا نو معنی دي خو مخوي انت علیا نو بیا به دوباره انت علیه وي نو له بده مظاهر شي اګه دوباره نی ویل مظاهر کې دي نشي نو امام جمهور وې داوود ظاهری ته چله کار دې کې ظاهر کار نه کوي دلته لما قالو د لام د لما قالو او په عربیت کې لام په معنی د فارازی لما قالو معنی فيما قالو ځکه وي او په عربیت او په لغت عربی کې لما قالو فيما قالو معنی څه شو لام په معنی د فارازی قرآن کې لما قالو دې نو معنی شو فيما قالو ثم يعودون فيما قالو یو وفي نقض ما قالو دا معنی شو ثم يعودون في نقض ما قالوا او بیا دې اراده کې ماتول دا خبر چې دوی ویل دا واذا اولاد تکرار نه اولاد ٹھیک شو ولی لان الله لم يدل ذک الله حکم نه ذکره علی المنکر اتیان د منکر وقول زور په اتیان د قول زور کته چې ثم يعودون لما قالوا مراد اعاده لفظ ظهار دا نو دین خدا معلومه شو چې دې سړي اتیان بالمنکر و زور کړی دی الله چې ته بیا وای نو الله حکم نه ذکره په سمانه په تکرار د قول زور باندې الله حکم نه ذکره په تکرار د عمل زور باندې لما قالو فيما قالو یا لنقض ما چلو باب الاشاره فی الطلاق والامور باب دې په بیان د اشاره په طلاق کې والامور او په نور کارونو کې ازکه طالب جان دا خبره ده مان اشاره په دوه قسمه ده یو اشاره مطلقه ده باغی باندې اس احکام نه مرتب کی یو اشاره مفهمه ده مفهمم ورته لشي مفهمم ویل شي اشاره مفهمه په حکم د علماو کې په منزله د قول ده هم په طلاق کې هم په اعتاق کې هم په نور مسائلو کې سوا د حدودنا عندنا سوا د حدودنا سوا د قذفنا سوا د زنا ذکر الحدود تندرو بشبهات حدود تندرو بشبهات ده ٹھیک شو مولانا سیوا یوسف شیخ قرآن خبر تو کوم کیا ته زور رسیدل نو لہذا اشاره مفهمه دا په منزله د حکم ده بس ٹھیک شو اوس په دی باندې امام بخاری تقریبا شپږ مسلې اول ذکر کړي او بیا د غینا شپږ اقوال ذکر کړي او بیا تقریبا مختلف روایت را ذکر کړي چې حضرت کم ځای کې اشاره کړي کم ځای کې اشاره کړي او دا احادیث ټول تا مخ کې ویلي دي جی وقال ابن عمر بس ګورم دا یو مسله یاد وکړه وقال ابن عمر ذکر د مسئله اوله عند غلام حبیب ٹھیک شو ربای مسله نبی علیہ السلام ویلو په وخت دا نوحی کې ان الله لا يعذب الله بدم العين الله نه سزا نه ورکي او په دسترګو پیغام کې ولکن يعذب بهذا يعذب بهذا الله سزا ورکي بهذا فدی جبی باندې چې په جبی څه الفاظ وای هغه ته نو هوي واشار الى لساني مسله شو اشاره مفهمه کل پشان د کلام شو ٹھیک شو آسان دی نمبر 2 وقال باب کعب ابن مالک اشار نبی صلی الله علیه وسلم الیا اے خذ النصف دا تاسو مسجد احکام کې ویل دي دا حضرت ابی ابن کعب یو سړي باندې قرضه وا اته جمعات کې لاړ راکه قرضه نو ارتفاع صوتهما جمعات کې आवाजونه اوچت شو حضرت چې بار راغی فاشاره یا وبئی دا څنګه معنا نیمه ورته پریګه دا معنا شو اے خذ النصف نیمتوال نیمه ورته پریګه دا دوشوی درېمه مسله وقال اسماء صلی النبي صلی الله علیه وسلم فی الكسوف مسکو نبی اسلام په کسوف فقلت لا شما شان الناس خلق ول جمع شوی دي ويتصلي عشی مسکو فومت براس الى السماء سر اسمان ته اوچت ما آیتون دا سنوی نخنا فومت براس انعام وقد مر مرارا وقال سلو مسلا وقال انا سئل قوم النبي صلى الله عليه وسلم بيد الله ابي بکر ان يتقدم دم مخویل دي چې کله نبی علیہ السلام راغی ابو بکر سے مصلی پر خدا حضرت اشاره وکړه چې دا په فهمه مفهمه مکه
پینځمه خبره وقال ابن عباس او من نبی صلی الله علیه وسلم بيدی لا حرج آقا سره چې تا حدیث ویلې ذبحت قبل ان احلق حلق نمخ کې می ذبح وکړه نه حلق قبل ان اصبها وقال لا حرج بس پروا نشته شپږمه خبره قال ابو قتاده قال نبی صلی الله علیه وسلم فی صید للمحرم فبعض احکام المحرم احد منکم امره دته صفه مقدر احد منکم امره ای پتا سو یو کس دې طویلو چې موږ لونی وا اي يحمل عليها او اشار اليها بس قالوا لا قال فكلوا خريش پک مسلې شو د خیر سره خو شي دینه دا ثابت کړه چې اشاره مفهمه په منځلې د حکم دا وا بخاری زنده باد کم زین روایتونه راوړل اغه لاس اوس ګوره چې مخ کې راځي ها أبي قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو حدثنا إبراهيم عن خالد عن أكرمة عن ابن عباس قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره وكان طواف کو دام تاسو مخ کې ویل طواف کو نبی اسلام په خپل اوخه وکانا هو حضرت کلمہ تعالی رکن کله بچ مخامخ شو رکن تا حجرت وتا اشار لین لخت ودا سکرا وکبر الله اکبر به اسم حجان دغه سګي لا الله اکبر قال زینب وی قال نبی صلی الله علیه وسلم فتح من یاجوج و ماجوج دویم ریوکات اے کلاو کړه شوی دی آغا بند د یاجوج و د ماجوج بعض حضرات توجه کوي تاسو لوی علماء لوی صلحاء او فقهاء امت یې سورتی کاف کې کله راځي آتونی زبر الحديد حتى ساوا بين الصدفين قال انفخوا تیشوا بعض حضرات چې دا بند اوس نشته دی او دې بند وجود نشته دی ولشته بالکل شته چې کله درس کوم زه باغی تاسو لري حواله در کوم چې چر تاسو یاد دي او زه هغه حواله قط نظر کوئی کی کېده حدیث راغی فتح من یاجوج و ماجوج نو معنا اے سوره کړه شوی دی هغه بند یاجوج و ماجوج نه مثل هذه دمر مقدار وعقد 90 او عقد 90 عقد 90 اخکارک عقد 90 بسی الکه چې دا سبب واخلی او د ابهام په دې ویخي کې دنده ده د ته عربی کې عقد 60 وي دا څنګه اے هغه باندې دې دم راخکار شي دم روانه ٹھیک شو نو اے ٹھیک شو کنه نو اشاره ثابت شو جی مخیدا وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا بشر بن قاسم حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا الا اعطاه وقال بيده ووضع عنه واشاره وکړه په خپل الله سره ووضع ان ملته على بطن الوسطى والخنصر خنصر او کې خو د خپل ګوتی په خېټه د منځ ګوتی او په منځ د خنصر قلنا موږ یزهدها موږ چې حضرت دې ډیر تقلید ذکر کړي او څنګه ده الکه دې ته وي وسطا دې ته وي خنصر کاکا خنصرا بن سرا وسطا صفابا ابهام حضرت دا څه دیشوا نو وسطا نواله تر خنصر پورې معنا نبی اسلام یې دمر غو ټیم دی دمر غو ټیم دی نو کله دمر غو ټیم دی نو معنا شو قلت وقت اشاره شو جی وقال الويسي ذكر به اگیا وقال الويسي حدثنا ابن سعد عن شعبة بن حجاج عن هشام بن زيد عن انس بن مالك عدا يهوديون زیاته کړو فیات رسول الله صلی الله علیه وسلم جاریتن نبی علیہ السلام په زمانہ کې یو يهودي په یو جنې زیاته کړو څنګه فاخذ اوضاحا دی اغست وا وګای تاسو پیژنې په با جوړ کو ته وګای وای ته وګای پیژنې مرزه د خود کاله دی وګای څه دی څه شي ها دې څه دي دا دې د اسلام کېما هغه څه دي او ګذې د تا چې کنه اوس په نیواله او څوک چې دا اوزان بالای ته وي د جنې بغاړي باندې سپینو وګایوا
وکان علیها ورده راسها او دی یهودی راواغسته ګټه او ماته کې صدری جنې فتابع آل رسول الله صلی الله علیه وسلم راتلو کول په دی جنې آل د دی جنې نبی علیہ السلام ته وی فی آخر رماقن او دا په اخري لمحات د ژوند وا وقد اسمتت په دې حال کې د وخت د وجد دردونو نه چوپ کړی شو وا خبر نشو کوله فقال لا رسول الله صلی الله علیه وسلم من قتل کی تجھے کس نے مارا ہے غلطا نہ حضرت خپل فلان نمونه اغسل فلان لغیر الذي قتلها اسن مواز فلان کی اشاره وکړم دې هغه چا واسه چې قتل کړی نه و نغی اشاره وکړه قال فلان اشاره وکړه رجل اخر تا غیر الذي قتلها فاشار الله قال فلان فلان کی لقاتلها اشاره وکړه هغه نوم د قاتل ته نمواز فاشارت النام سره خذو چی فامر بی رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت حکم کو فرض حراس بین حجرین مات کړه شو سر د یهودی په منځ تو کټو معنی پوښتنه اشاره مفهمه وا او دې کې سوال دا دی چې عند الاحناف په قصاص کی مماثلت ده نه پنځ د نور ائمه قصاص کی مماثلت ده چې پس دی وهلی دی پاغي به وهي وعند الاحناف لا قصاص الا لا قوت الا بس اوس د حدیث نور ائمه ده چوګر دی په غټي وشتي وا نو دغه سرم په غټو دل شو موږ دغه جواب کو چې دا منسوخ دي او ابتداء د اسلام نه دلالت کوي دیمه خبره د نور جوابونه داري چې دې سړي فقط د جنې نو وجلې بلکې دې لوی ډاکو راهزنو نو په تو د تشدید حضرت دې سره دغه څوک چې دې سرم په غټولې چې دې ته لغونه علم زیات شي چې دې بیا داسې څوک عبرت واخلي او داسې نه کوي یا خدا حدیث منسوخ او ابتدائی زمانہ وا او یا دې مرتد هم او کافر هم او ظالم هم ډېر خبرې وي وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول القصة من ها هنا واشار الى المشرق بس مریض راغله ان شاء الله بیا سبا په شپږ